زما خو دقی ارمانو دا مشنو دا پروگرامو چی چرته و ما سوک لیدل ما بوی راشه چی دا اللہ خبرو کو راشه چی قرآن وایو راشه چی دا توحید مسئلہ بیان کو راشه چی دا خیر خبرو کو قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا خوشحالی بداغ چانا چی چا د پیغمبر پاک د زړه ارمان پورا کړی نو چې خوشحال شون شفاعت بکئی انشاءاللہ زم د پاره به هم کوي نن چې زه خوشاله یم ته خوشاله نبی علیہ السلام به خوشاله ني تو ګوره دی ګلالو د دې په سر دی پګړو ته وګوره ز په ایمان وای د خپل زړه نه تاسو که سوره لوی کار وشه سوره د خوشاله اواز ده سوره د الله عظیم الشان رحم وشو لوی من د منان وشو مهرباني د رحمان وشو زمون بچو تفسیر بحر العلوم د سوره صافات د 3 نمبر آیت لاندې لیکلي دي سلور آوازونه دي چې د الله د عذابونو په لار کې رکاوټ دي الله په دې چغو ډېر خوشحاليږي د الله غصه او غضب سړيږي او یخيږي او د الله رحمتونه په قوم راوريږي قوم د عذابونو نه بچ کیږي یو اذان المؤذنین د مؤذنین او اذان الله ته ډېر خوښ دویم تلبیه د ملبین و حاجیان و معتمرین لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک الله په دې ډېر خوشاله دریم تکبیر د مجاهدین میدان عمل کی په جذبه د ایمان چغه کی نعره تکبیر الله اکبر سلورم د قرآن تلاوت د معصومین دا زمونږ استاسو دا معصومان بچی په دی واړه پاکه کوکۍ د الله لوی پاک قرآن وی الله پې ډېر خوشحاله قوم نه عذابونه لرې کېږي د الله رحمتونه راورېږي دا څه وړه خبره نه ده ته وګوره ما ته مه ګوره دوی ته سمره لوی احسان وکړه من ناچیز کمزوري زمون بچیم قرآن لوستونکي شو زمون په کلي کې مدرسه ده هغې کې د قرآن تعلیم تعلم کېږي اوهو موږ لم الله داسې عالمان قاریان صاحبان راکړل چې بې لوسه خدمت د الله د قرآن کوي بې لالچه نه ووټ نوټ نه غواړي سغواړي چې زما کورم په قرآن آباد شي ستام آباد شي زما نسل او بچي په قرآن آباد شي ستام آباد دا د قوم خیر خواهان چې چانه خوشاله شو د هغه دپاره شفاعت دی چې چانه خفه شو د هغه دپاره شکایت دی راځئ چې د یوم الحساب نه مخکې ځان سره احتساب چې من ورد شفاعت یو که ورد شکایت زمون په ژوند کې برخه د قرآن شته او که نه هیڅ قسمه درد او اهمیت د قرآن نشته دې حساب وکړئ